مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. شکریہ. تا ما کې څه فرق دی چې ته سړی او زه نه سړی یم؟ تا ته په دوو وجو زه نه سړی ښکارم. تا سره دولت دی، ما سره دولت نشته. ټیک شو. تا انګریزي ویلې ده، ما انګریزي نه ده ویلې. تا انګریزي ویلې ده، ما د خدای قرآن ویلې ده. تا سره دولت دی، ما سره حدیث د جناب محمد رسول الله. ٹھیک شو. نو تا ته زه نه سړی په دې وجه ښکارم چې ما د خدای قرآن ویلی دی او ما د پیغمبر حدیث ویلی دي، نو زه درته نه سړی ښکارم. نو تاسو ته په حقیقت کې نه سړی زه نه ښکارم، په حقیقت کې نوالی تاسو ته قرآن او حدیث ښکاري. نو کم قوم چې هغه سړي ته سپک ګوري، چې کم سړی د خدای کلام او د جناب محمد رسول الله حدیث ویلی، ٹھیک شو جی، هغه قوم ته به خدای د عزت په نظر وګوري. نن پس دنیا کې وګوره شرمېدلی قوم د پاکستان نه نشته. شرمېدلی دا غریبان به هر وخت شرمېده، اوس په دې غټو خدای شروع کړې ده. د غلام اسحاق نه یې راونیوه. تاسو خیال راغی دي په دې غټو غټو او په هغه خلقم خدای شروع وکړه چې څوک غټو پورې ځان مږي. دا ټول به رسوا د زمانې ګرځي. عزیزانو تماشې به درته ښیم. خوار به یې، ذلیل به یې، اسرم د خدای پرېښې ده او د بنده اسرم اختیار کړې ده. قاضي صاحب یو ټکی وکړو، عزیزداري. عزیز دی تاسو په عزیزدارۍ کې د یو وخت د روټۍ تمه چا نشته؟ وای شته؟ تاسو په عزیزدارۍ کې چرته د یو 500 روپو امید چا نشته؟ عزیزه چې په دې خپلو مټو دې نه یې ګټلي او په دې خپلې مزدورۍ دې نه یې پیدا کړي، عزیز څه چې زوی دې هم نه پکارېږي په دې زمانه کې. عزیز څه زه پېښور کې اوسېږم، زما اډو عزیز نشته، تربور میم نشته، خپلوان میم نشته، مور او پلار میم نشته، رونه میم نشته، او شکر دی چې نشته. چې د رونو حال ګورم ویم شکر دی چې رور می نشته، چې د خویندو حال ګورم ویم شکر دی چې خور می نشته، چې د خپلوانو حال ګورم ویم شکر دی چې خپلوان می نشته. که په عزیزدارۍ کې غریب ویم دله به ورته ښکاري، که مالدار ویم نو مال ته به د غلۍ د سپو غوندې. نو عزیزداري څه تاسو قمقل نه یې؟ ټول عمر هم اپیم کرلی دي، د اپیمو بویونه هم په دماغ کې دي لکه د ګونګټ په شان د غلو روډی هم په مزغو کې. یعنی عقل در کې نه راځي. پوهېږئ نه؟ بل دا چې اپیمې بند کړه، قاضي صاحب امریکا به خفه کېږي. امریکا دې خدای خفه نه کړي، خو زموږ ماما دی. نواز شریف ته وګوره لکه پیغله ښځه چې د پلار په کور زړه شوي، داسې خریټه یې ده. خو د هغه ماما دی. نو خدای پې خفه کېده، په تاسو یې ډزې نه کولې. چا کړې وې در باندې؟ خبره کوئ؟ دیخوا ګورئ، دیخوا ما ته پته ده تاسو ښه خلک نه یي. دا یو هغه ناست دی، هغه پیریان چې دي پې دا دی ما پسې راغلی، زه دی
د علاقو سره مې ورانه ده، ښه خلک نه یي، ما ته ګورئ. عزیزانو، ټول عمر به تاسو باغیان یې. دا د مولانا صاحب درته لسټ بیان کو. سن 88 نه دومره حساب او سن 79 نه دومره او سن 90 کې دومره او پلانې او ډینګړې او پتی تاسو خوشحال کړئ. تاسو بمړ کې خوشحال شوي چې جوړ جنت دغه دی نو چې د مدد دا مدرسه ده مولانا دا سپیره غوندې بلډینګ دی، دام جوړه کړې ده او مولانا صاحب 2 لک آمدنو پلانې او ډینګړې جوړ دغه جنت دی نو؟ نه، دا جنت نه دی. جنت دا نه دی. د یو اهم سړي سره مې جګړه وه چې ستاسو په دې شریعت بل کې څه شی دی. دا تاسو چې د ضیاءالحق پسخوردې پې حلالوئ او قوم لم یو ډونګ جوړ کړی دی چې شریعت بلم پیش کړي، شریعت بلم پیش کړي. په دې شریعت بل کې جنرل نیازی هم سینیټر او کټر پرویز دی. کټر پرویزیان هغه خلق دی چې د پیغمبر حدیث ته ډکوسلې وای دي یهودیانو. دا پرویزیان هم په هغه سینټ کې ناست او شریعت بلم جوړ کې مدي کې څه دي؟ لیکن جی دیت تے او قصاص تے او پلانے دے او پلانے دے او پلان مائلاس غسول پکشتا وی چنا زناکار پکانو وشتل سنسارول پکشتا وی چنا شرابیان پا درووال پکشتا وی چنا ملبیا شریعت بل سے شیخ شریعت بل نامی بتاسو ماما وری دلی رونو شریعت بل ہم پیش کرے تھے په دې ثوابه کې جلسه و شریعت بل هم ویل پیش کړی دی. نو ما مولانا فضل الرحمن ته ویل صدر بوش نم تپوس کړی دی چې تاسو شریعت بل پیش کړی دی. دا پاکستان خو د صدر بوش او د امریکې په رحم و کرم یا 200 کاله د پیرنګیانو لاندې او یا اوس د امریکې لاندې دی. نو صدر بوش نم تپوس کړی دی چې تاسو شریعت بل پیش کړی دی. لیده دا غدار او بېایمانه ملک، لیده دا غدار او بېایمان حکومت، دروغجن او کذاب حکومت. لیده چې د شپې اعلان وکړو نواز شریف چې شریعت بل مې پاس کړو او سهار له دومره غټه کټای ایڈوایزر واغسته عابد حسین واغسته کنه دومره کټای. نو مال په شریعت بل کې قاضي صاحب رومبه شق بداو نو چې سهار له به یو ښه چوبه رااخلي، دا شریعت بل. خیر مقدمونه شروع را شریعت بل پاس کو، مبارک شو مبارک شو مبارک شو مبارک. ماوی شریعت بل نه دی، دا د خرې واده دی کور مران شه. شریعت بل نه دی، خرې ته بنارسی ور په سر کړې ده، لږه یې وګورئ لاندې ده، ښځه نه ده خره ده. شریعت بل نه دی. شریعت بل چې پاس شي قومي اسمبلی کې به ښځه مانه کینی، بیا ښځه به رانه کینی، ښځه به په ملک کې وزیره شي. شریعت بل چې پاس شي شریعت بل نه دی، دا ډونګو مچاو شوی په دې ملک کې د قوم سترګو کې خاورې اچولو دپاره. نو مولانا ته ما وی چې لاس غسول پکې نشته، شرابي په درووال پکې نشته،
زناکان سنگسار دل پکی نشتا نو په شریعت کې خو اهم شیقونه دا درې دي. قرآن ویلی دی چې السارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما، غلنا لاس غس کے. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. شکریہ.